نن د سره زه په دې یو اهم ټاپک خبره کوم چې ډېر اهم سیټینګ دی ستاسو دپاره د موبایل دپاره، یعنې د دې نه بل ښایسته او ښکلی او اسان سیټینګ نشته. نو ویډیو به نه سکیپ کوئ. که زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې هر نوی ویډیو تاسو ته بیا نوټیفیکیشن پر وخت میلاویږي. ملګرو یو داسې اپس درته ښیم، یو داسې سیټینګ درته ښیم چې تاسو ته به ډېر پیدمن وي، ډېر ښایسته به وي او ډېر به د پیدې وي او ډېر به اسان هم وي او د استعمال به هم اساني او تاسو ته به ډېره پیدا درکوي. که تاسو وګورئ نو څه کسان به داسې وي چې تاسو ته کال راشي نو ستاسو به نږدې رشته دار وي، ستاسو به نږدې ملګری وي، خو تاسو سره به یې نمبر یا سیو نه وي یا به تاسو نه ډیلیټ شوی وي. نو اول خو د هغه نه تپوس کوی نه شئ چې څوک خبرې کوئ. که تپوس دې هم کوئ نو کیدای شي چې بیا شرمنده یې هغه تاسو ته ووایي چې یاره ته ما هم لا نه پېژنې، زه ستا دونه نږدې ملګری یا دونه نږدې رشته دار یم. یا کله کله داسې وشي چې څوک چاته کال وکړي، نمبر سړي سره سیو نه وي او تا ته څه اهم سوال جواب وایي، د هغې په باره کې نه ته د هغې نه تپوس وکړي، تا ته څه اهم سوال جواب وایي، د هغې نه تاسو تپوس وکړئ، د نوم او تاسو سره نمبر نوم سیو وي نه، نو بیا تاسو ته مشکلات وي. یا کله کله د سړي یو ساده موبایل وي، په هغې کال راشي نو نمبر یا مس کال راشي، نمبر سیو نه وي، سړي ته پته نه وي چې دا به د چا نمبر وي. نو د هغې لپاره زه تاسو ته داسې یو منفرد، داسې یو عجیبه قسم اپس ښیم چې په هغې کې به ستاسو دا ټولې مسلې حل شي. یعنې چې دا څونه مسلې دي دا به پکې ستاسو حل شي چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. نو د هغې په ذریعه باندې به که تاسو خو چې تاسو سره انټرنټ آن وي، دا یو خبره ده چې ډیټا در سره آن وي. نو که تاسو سره د یو کس نمبر سیو وي هم نه، هغه تاسو ته کال وکړي نو د هغې نمبر سره به د هغه نوم خامخا تاسو ته راځي، یعنې چې د هغه نمبر چا په کوم نوم سیو کړی وي نه به تاسو ته راځي د هغه نوم، د هغه نمبر سره د کال سره به تاسو ته د هغه نمبر راځي. دویمه خبره دا چې که تاسو پکې یو داسې نمبر انټر کړئ چې په بل موبایل نه ته کال راغلی وي نو هغې کې به هم تاسو ته د هغې پوره ډیټیل، یعنې په هغې باندې وټساپ شته که نه په دې نمبر، دا فیسبوک استعمالوئ که نه، داسې مختلف یا مثلا د موبایل چې کوم نمبر دی په هغې د تصویر لګېدلی دی که نه، نو دغه پوره ډیټیل به تاسو ته ښایي ښه په اسانه او ډېر په اسانه طریقه باندې. نو موږ سره اوسئ، موږ به ځو د موبایل سکرین سایډ ته. د موبایل سکرین باندې به تاسو ته دا سټیپ بای سټیپ ښیو چې څه طریقه به کېږي، په څه طریقه به ډاونلوډ کوو، د دې نوم څه دی او دا به موږ ټول تاسو ته سټیپ بای سټیپ ښیو. نو راځئ موږ سره د موبایل سکرین سایډ. آیکن یو داسې منفرد اپس دی چې تاسو د موبایل مکمل سیټینګ بدلوي. نو راځئ زموږ سره د موبایل سکرین سایډ ته. دلته به خپل پلی سټور اوپن کړو. یعنې اوس زه تاسو ته ښیم د آیکن استعمال او د هغې ډاونلوډ چې په څه طریقه به ډاونلوډ کېږي بیا به استعمالېږي په څه طریقه. نو دلته به راشئ خپل سرچ بار ته، دلته به ولیکئ آیکن، داسې آیکن به ولیکئ EYECON آیکن. چې دا مو ولیکه، سرچ مو کړه نو دا تاسو سره به راشي آیکن کالر آی ډي. نو دا ما سره آلریډي ډاونلوډ دی. زه به په دې اوپن باندې کلیک وکړم او تاسو به دلته په ډاونلوډ او بیا به انسټال کوئ. اوس راشئ موږ سره داسې یو انټرفیس به اوپن کړی شي. تاسو ته چې بیا کوم کال راغلی وي، کوم کالونه ته راغلي وي، کوم مسډ کال ته راغلي وي، نو هغه ټول به په دې کې تاسو ته دلته هسټري به تاسو سره وي. دا به تاسو چې کله ډاونلوډ کوئ د ډاونلوډ نه پس په دې کې به داسې یو اکاونټ جوړوئ لکه څنګه اکاونټ چې خلک د وټساپ جوړوي یا د فیسبوک جوړوي، یعنې خپل موبایل نمبر به پکې اډ کوئ. بیا به تاسو ته یو SMS په ذریعه باندې یو 6 انسي کوډ راشي یا به د کال په ذریعه راشي، هغه به په دې کې انټر کوئ او ستاسو آیکن اپس چې کوم دی نو دا به اوپن کړی شي. خو بشرط د دې چې ستاسو سره انټرنټ آن وي. انټرنټ چې تاسو سره کله آن وي نو دا به بیا کار کوي چې کله تاسو ته د یو اننون نمبر، د یو ناشنا نمبر نه کال راشي، هغه نمبر که چا خپل موبایل کې سیو کړی وي په کوم نوم، نو هغه نوم به ورسره تاسو سره راځي. بل دویمه خبره به اهم خبره دا وي چې که په کوم نمبر تاسو بیا چیک کوئ نو که په دغې وټساپ نوم پې چیک کېږي، که په دغې باندې مثلا هغه د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی وي نو هم پې راځي، هغې پې هم پته لګي، او د دې نه علاوه که پې د هغه څه اډرس وي نو د هغې پې هم پته لګي. اوس دلته موږ یو نمبر سرچ کوو، هسې یو فرضي نمبر سرچ کوو. ګوره یو نمبر دی، تاسو دلته ځان سره سرچ کوئ چې یاره د هغې تاسو سره نوم هم نشته، پته هم درته نشته چې دا به د چا نمبر وي. نو چې تاسو دلته ځان سره سرچ کوئ نو که هغه د چا سره په موبایل کې سیو وي په کوم نوم نو به تاسو سره راځي. اوس موږ یو فرضي نمبر سرچ کوو، وګورئ. نو په سرچ بار کې دا موږ یو نمبر ځان سره ولیکه، دا وګورئ آصف ډي زونګ، یعنې دا چا په دغې نوم باندې په خپل موبایل کې سیو کړی نو ځکه ما سره په دغه نوم راغلو. داسې که تاسو هر یو نمبر ځان سره سیو کوئ نو هغه به هم داسې په دې طریقه راځي. خو چې تاسو سره انټرنټ آن وي نو تاسو ته کله انکمینګ کال راځي نو که د هغې سره نوم نه هم تاسو سره سیو هغه نمبر نه وي، یعنې نوم ورسره نه هم وي لیکلی شوی،
خو چې کله تاسو ته انکمینګ کال راځي نو د هغې سره به د هغه نوم راځي، نو تاسو ته به الریډي پته لګي چې دا پلان دی. یا که کله په دې کې سرچ کوئ نو په سرچ بار کې به هم ښه په اسانه باندې تاسو ته پته لګي چې یاره دا دغه کس دی، یعنې وټساپ پې ولګورئ، فیسبوک پې ولګورئ. اوس به دا کوم نمبر چې کوم دی تاسو ته به موږ وټساپ او فیسبوک ونه ښودو، نو یو ځل بیا تاسو ته ښیم، یعنې دا نمبر موږ ځان سره سیو کړ. دا اوس وګورئ، دا یو نمبر دی، دا مونږ یو ارزي ته ورسې چې دا اوس تاسو ته وګورئ، دا تاسو ته په دې ټول سکرین رالو. که مثلا دا تاسو وټساپ ګورئ نو دا وګورئ، وټساپ پې شته په دې نمبر که نه. بیا که مثلا تاسو د فیسبوک ګورئ نو دلته پې دا هم کتی شئ. که د هغې نه علاوه پې د چېرته تصویر مسویر لګولی وي نو هم په هغې راتلی شي. نو دا ډېر ښکلی ایپس دی، تاسو ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې یې د استعمال شروع کړئ. نو ډېر ښایسته او ډېر مزېدار ایپس دی. اوس ماله راکړئ اجازت، د لوی الله په امان.